دې موبایل مې لیدلی دی وایي که ته زما رباب نه منې نو زه ستا ځان نه منم. های های ایمان نه خلاص شو، ایمان نه. اذان زما نه دی، د الله دی. اذان زما نه دی، اذان کې د الله نوم دی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نو چې ته دا نه منې چې خدای یو دی او پیغمبر د خدای رسول دی، ایمان کم خوالا. یو لاک ربابونه او دوکړی او باجې او د دنیا د عیش و عشرت زما قسم په خدای دا به د خپل پیغمبر د خپو د خورې نه قربان کم. ته په کم طرف لاړ؟ رباب نه منم، ستار نه منم، موسیقي ده ګناه ده. ووایه وایه ګناه کوم، الله مې دې معاف کړي. دا وایه ځان او بیا خلک پې خوشحالېږي. بعد یې وایي ښه خبره یې کړې. اوهو اذان زما نه دی، منې ومنه که نه منې بار باندې شه. اذان د مولا نه دی، اذان د مؤذن نه دی، د پیغمبر دی. الله اذان دی، د خدای توحید دی پکې، الله اکبر د خدای لویي ده پکې، لا اله الا الله دی پکې، محمد رسول الله دی پکې. منې ومنه نه منې زما پې څه. ته د دې خپل مسلمانۍ احسان په ما راړی، ماړه پرېږده. ایمان نه وځم چې ملا خفه کړم، مذهب زما در باندې څه، قبر له چې عذاب دي زما در باندې څه. دونه به خفه کېږم یو مسلمان د ایمان نه خلاص شو، په دې خفه کېږم. دونه خفه کېږم چې یو مسلمان د پیغمبر امتي د رسول الله مبارک د امت نه ځان وویست. دونه به خفه کېږم په تا باندې چې سپېره ورته غورځېږې او سوځې. دونه خفه کېږم چې مست شوې مست، سبا به دې خدای رونیسي په دې دماغو کې ورک د لوشلې، بیا به څه کوې؟ دې زړه کولمو کې د کینسر یو غوټه پیدا کړي، بیا به چغې وې یا خدای یا خدای یا خدای یا خدای. بیا به رسي دا چې عذاب راشي او ګلی راشي او باران راشي، خدای خیر، الله خیر، الله خیر. تا خو پرون د رباب نه خدای قربان کړی دی، تا خو پرون د رباب نه پیغمبر قربان کړی دی. دومره مستی. ملا مولا مولا دویم خره چې دا خلکو ته پته ده چې په دې دین دا مولا خفه کېږي. خره چې دې ته پته ده چې دا په دین او په دې اذان مولا خفه کېږي. خره چې د دې اذان او د دې دین تعلق د مولا سره دی، دا خود شکر الحمدلله. زما در باندې څه اور ته غورځېږي او زر ته غورځېږي. ابو جهل اور ته لاړ، پیغمبر مبارک پې څه؟ عتبه او شیبه په اور کې پرېوتل، د رسول الله مبارک پې څه؟ فرعون اور ته پرېوت، د موسی علیه السلام پې څه؟ نمرود تباه شو، جهنم یې ټول عمر ځای شو. قرآن وایي عادیان او سمودیان د پیغمبرانو پې څه؟ مقصد خدای دی چې خدای د پیغمبر امت جنت ته بوځي او ډېر شي، او چې ته سره د هغې اور ته پرېږدي او اور دې خوښ دی، خدای دې بلا در پسې زما پې څه؟ دوزخ به هم ډکول غواړي. داسې نه ده. یوم نقول لجهنم هل امتلأت. دوزخ به وایي خدایه تشې م راوغورځوه راوغورځوه راوغورځوه. الله به وایي ډک شوې وې، نه الله راغورځوه راغورځوه. نو داسې غوندې خلک به پکې پرېوځي که نه؟ دوزخ لا هم خدای مخلوق پیدا کړی دی که نه؟ مستی به نه کوو. زما په رب قسم چې په تکبر او په مستۍ الله خفه کېږي. نو خفه کوې خدای، نو خفه که. اذان خبرې تا ته اذان قیمت معلوم دی. معلومیږي دا چې ته ماشوم وې نو ستا په غوږ کې چې ته بدعمله بانګ ویلی دی، ستا په غوږ کې چې ته حرامخور بانګ ویلی دی، ستا په غوږ کې چې ته نیک ملا بانګ نه دی ویلی، چې ته عالم ستا په غوږ کې بانګ نه دی ویلی، تاله چې عالم ګوټي نه ده خوړلی. او اکثر د شاعرانو ته ویم زما آواز چې څوک اوري شاعران هر څوک چې وي د شعر په دروازه کې مستی مه کوئ. ته د خولې نه هر څه ګډې وډې وباسئ. ګورئ بای شاعران پکې داسې خبرې وکړي جنت پورې ټوقې کوي، فرشتو پورې خنداګانې کوي. مه کوه مه کوه. ګور الم تر انهم فی کل واد یهیمون. قرآن وی ته نه ګورئ شاعرانو ته چې په هر صحرا کې او په هر دشته کې لګیا دی چکرې وی. ابراهیم علیه السلام نه چل ځکه څه وی؟ روزي ورکه لعلهم یشکرون.